کم د روزګانو وخت روان دی او د علماو د کردار ته موږ تاسو وګورو د بیان ته وګورو د هغې د ښې عادات ته وګورو چې یو مولوي صاحب وایي چا د خور حق نه ورکړی نو په دې باندې قرباني نه کېږي بل مولوي صاحب وایي چا د لور حق نه ورکړی په دې باندې قرباني نه کېږي بل مولوي صاحب پکې د هغه دین راودانګي چې نن سبا د ټولو خلکو 99% خوراک حرام دی روزي حرامه ده د دې قرباني نه کېږي بل مولوي صاحب پکې راودانګي چې د چا ګاونډي خواته ناره وږی دا قرباني نه کېږي بل مولوي صاحب پکې راودانګي چې کم دوه درې وزېګانې کم خلک کوي نو دا د یو وزې وږي دا نورې پیسې دي غریبانو خلکو له ورکړي او دا وله بهتره ده یاد ساتئ ګوره د علما نن سبا دا دین په خپله باندې یو بل سره حکمونه ټکراوئ دغه علماو ته مو وایي تاسو خو لږ تاریخ د پیغمبر علیه الصلاة وسلام وګورئ چې د الله رسول په حجة الوداع کې سلو خان رالکلي دي حالانکې د دې وخت نه په هغه وخت کې غریبي ډېره وه او که چېرته داسې بهتره وی چې دا قرباني نه کول او دې پیسې غریبانو خلکو له ورکول دا بهتره وی نو بیا به د الله رسول ولې ظلم کولی چې بیا دې غریبانو خلکو له پیسې نه ورکولې او سلو خان یې چې کوم دی په خپله باندې رالول بعض علما وایي د میخې قرباني نه کېږي نو دا یو جاهله خلک دي په علم کې چې کوم دی هغه جاهله دي نو لهذا مسلمانانو باندې دا غږ من کوو چې ګوره قرباني وکئ چې کم علما تاسو په شک کې ورته د هغې خبرې مه اورئ چې کم علما تاسو په خپل دین نه متنفره کوي او د خپل دین نه بدګمانه کوي او په خپل دین هم بدلون نه کوي نو دا صحیح خلک نه دي دا صحیح خلک نه دي د هغې خبره مه اورئ بلکې څه چې الله او پیغمبر ویلي دا خبره تاسو منئ قرباني دا د الله تعالی حکم دی او ضرور چې کوم دی خامخا پوره کوي